السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو غلکلی وئ امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوه د ظلم انتها وشوه درګۍ کې د یو کور څلور ځوانان ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل شول په څه وجه باندې قتل شول اخر د دغه ځوانانو چا سره دښمني وه هغه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ ټلې نشه ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي درګۍ کې ډېر زیات ظلم شوی ډېره زیات افسوسناکه دردناکه واقعه ملکن درګۍ کې رامخې ته شوې ده چې څلور کسان د یو کور نه څلور جنازې په یو ټیم باندې ووتې هغه څلور جنازو کې یو پلار او درې زلمي زامن شامل وو دوستانو دغه یو پلار او درې زلمي زامن کوم چې په یو کور کې اوسېدل په اتفاق اوسېدل د دوی په کور کې ډېره زیاته خوشحالي وه هغه خوشحالي په غم باندې بدله شوه دغه خوشحالي په غم باندې چا بدله کړه د دوی تربورانو بدله کړه د دوی تربورانو د دوی سره په ځمکه باندې سلانجه وه هغه د ځمکې لانجې دې خط ته ورسېده چې دوی دواړو په یو بل باندې پایلینګ شروع کړو هغه پایلینګ په نتیجه کې د دوی د یو کور څلور ځوانان ولګېدل او هغه څلور ځوانان ډېر زیات په بد حال باندې قتل شول دوستانو موږ حکومت پاکستان دا موږ د ملکن پلی ویسته موږ د ملکن درګۍ ری ویسته دا یو خواست کوو چې هغه ظالمان د ګرفتار شي کوم ظالمان چې په دوی باندې پایلینګ کړی دوی بیا ایستي دي دوی بیا قتل کړي د هغه قتل کړو نه بعد د دوی په بدن کې بیا په چړو باندې غذاونه کړي دي دوستانو داسې ظلم خو هېڅوک هم نه کوي اخر داسې ظلم ولې وشو د دې پوره تفتیش به راوځي د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه وخی چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام